السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو یو خاوند ظالمه لګېدلی دی او خپله خوږه ښځه یې بېدردۍ سره وژلې ده. عزتمنو چې د واده عزتمنو ایله نښه 8 میاشتې شوې وې چې دا ظالم عزتمنو ولګېدو او خپله ناوې ښځه یې بېدردۍ سره کته کړه. مینهواله زه دغه قاتل ګرفتار شوی دی، اوس پولیسو سره دی. موږ تاسو سره ټولې خبرې همدغه قاتل په د خدای شریکوم چې د ویډیو تر اخره پورې وکړه چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو په مردان کې یو خاوند ظالم لګېدلی دی خپله خواږه ښځه چې عزتمنو د واده نښه 10 میاشتې شوې وې ایله ناوې وه چې دا ظالم لګېدلی دی او خپله دغه ښځه بېدردۍ سره وژلې ده. مینهوالو دا موچیتوب یې کولو او چې کور ته به راغلی نو د دوی کور کې به روزانه جنګ جګړه وي. د دغه د جنګ جګړو د لاسه به دا به سهار لاړلو وختي او ماخصوتن ناوخته به راتللو د دغې دپاره چې زه دا جنګ جګړې په خپل سترګو باندې نه وینم او نه دا شور شرابه په غوږونو باندې اورم. چې مینهوالو بار به چې ووتو مور به ورته خبرې اترې کولې چې ګویا ښځه دې داسې ده هغه شانتې ده. چې کمرې ته به دننه شو عزتمنو ښځې به له غوږونه ډک کړې ورته ویل چې ګویا مور او پلار داسې ظلم کوي، زیاتۍ کوي، ته بېغیرت دی، ته زما د پوست نه شې کولی او دا دی هغه دی. نو مینهواله دوی داسې کار وکړو چې دوی چې مور او پلار خو بیا نه پیدا کېږي، ښځه خو بیا هم پیدا کېږي. عزتمنو د تمانچه راواخیسته او خپله ښځه یې بېدردۍ سره ووژله. مینهواله 6 میاشتې بعد اوس دغه قاتل ګرفتار شوی دی، پولیسو سره دی، دله دې اخر کومه سزا ورکړه. چې حتما تاسو خپله رایه لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.